حرم الله عليه الجنة پس پتا کی سر حرامی اللہ تعالیٰ پر دباندی جنت ومأواه جہنم ومأواه النار او زید ورگرزیدو دوی اور د جہنم دی وما للظالمین من انصار او نبی د پار د ظالمانو سو امداد کون کی چن عذاب لے منع کی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ ہم خواب تحقیق سرا کفر کرے واغ خلقو چی ویلیو دی چی بے شک اللہ تعالیٰ چی دے ثالث ثلاثہ یعنی دریم دے دا آلہو ثلاثون علیہ عزب اللہ بے خدایان دری دی کنا دا عیسیٰ علیہ السلام تی دریم دی ہوئی خواه ثالث ثلاثہ او دی بوی چی یو عیسیٰ علیہ السلام دی یو مریم علیہ السلام او یو بے خدایان او چی دا دری خدایان دی ہاں عقیدہ دا تسلیس بے لرلا وما من الہ الا الہ واحد او نشتہ دی معبود مگر معبود یو دے دا مبارک دا مشن فور کرے وَإِن لَمْ يَنْتَهُ عَمَّا يَقُولُونَ کشت دوی منع نشو آغا سنے چی دوی وائی چاگا قول پر تسلیس باندے کئی دغا خواہ نو اللہ فرمائی جل جلالہ لا یمسن الذین کفروا خامخا مصب کیا خلقنا چو کفر کردے دے اوش منہم عذاب علیم ندوینا عذاب درد رسون کے بے مسکی کدی پر کفر باندے ثابت پاتی شوخا نو عذاب علیم بے دردناک درد رسون کے عذاب بے مسکی افلا یتوبون الاللہ آیا بس بھی توبہ نہ کی اللہ رب العزت تا یعنی توبہ دیو کی خواہ ویستغفرون و طلب دا بخنے نہ کی داغا سنے جدی پی قول کی واللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ چی دے دیر زیاد بخون کے اور دیر زیاد مہربان دے بچا چھ سوک توبہ کی مل مسیح ابن مریم الا رسول نہ دے مسیح عیسیٰ زوید مریم علیہ السلام الا رسول مگر رسول دے دا ما چھ دے الا دا ما او الا دا عادات دا حسر دی دا عیسیٰ علیہ السلام مبارک حسر پر رسول کے دے نہ خدے دے نہ دا خدے زوی دے اور شکنا نو دے بس رسول دے قد خلط من قبل الرسل پتاکی سرا تیر شوی دی مخکد دنا رسولان و امه صدیقہ او مور دا دے چکم دے نو دیر زیادتر اختین دا صدیقہ دا یعنی مبالغ دا پسدک کی کانا یاکلان الطعام او دا دوانا چی با خوراک خوڑو الکا طعام بے خوڑو نو خدای پا خود خوراک او د دې سيزونو منزه دي نو دې څنګه خدایان کی دیش انظر کیف نبین لهم الآیات وګوره په تعجب سره چې څنګه بیانو موږ د دې لپاره نخي په وحدانیت خپل سره ثم انظر ان يؤفكون بیا وګوره په تعجب سره چې کیف يؤفكون سرنگ دی چی کم دے دا حق نمخڑی سرد قیام دا براہیننا قل اتعبدون من دون اللہ تو فرمائے چی آیتا سو عبادت کوئی علاوہ دا اللہ تعالیٰ دا غیر ما لا یملک لکم ندور ولا نفع دا آغا سچن مالکان ندی استاسو دا پارا دا ضرر او ند نفع واللہ هو السمیع او اللہ تعالیٰ چی دے اوریدن کی دا اقوال استاسو دے علیم علم والا دے پا احوال استاسو باندے دا عبادت دا غچا مکوئے چکم آلیہن ندی او تاسو عبادت کوئے زکا چی دا الہ خدا صفت تے چاگا نفم دا نفع پیدا کون کم دے دا ضرر پیدا کون کم دے اغا اوریدن کم دے دا اقوالو دی علیم علم والا ہم دے او دا بوتان دا خودی تصولی دیو سر و سترگی پکی جوڑ کری دیو بے والا جوسی جوڑی کری دیو کنا بے پکی سترگی و پوز وغیرہ جوڑ کری دیو نو عجیبہ منتا کی تصور دا دے بود پرستو دے
لکه د خدای تصور دی د انسان په شکل کې کړی دی عجیبه غونته کې چل دی کنه چې دا انسانان الله پیدا کړی دي د دې مخلوق د الله د خالق تصور د مخلوق په صورت کې کړی دی ځان له د مخلوق په شان خدایان جوړ کړی دي په دې خبره پوه دا لاول خو د دې په دې عقل دغه ځای شوی دا چې دا شکلونه ولې د انسانانو ورکړي چاله د ښځو چاله دغه اوس هم تاسو سواد ته ځئ نو په دې قوت هغه یو ځای کې پاکاني کې شکل جوړ دی که نه دا پخوا دې وطن کې خو د هندوان ډېرو که نه نو یا تاسو وګورئ دا بوتان نو چې بوتان راوځي نو یا به د سړي شکل یا به د ښځې او دغې ته دا خلک لګیا دي سیدې لګوي که نه هلکه ته خدای پاک پیدا کړې ستا دا جوسه چې کوم دی نو دا ته اشرف المخلوقات دی نو ته اوس هغه بوت ته ګوره نو هغې نه بیا دا تم هم کوي چې دا به موږ ته نفع راکوي ضرر به راله راکوي خو دا به مونږ وایو هغې په عقل ګلی شوی دی نو بیا د هغې خلکو نه د هغې خلکو په عقل بیا زیاته ګلی دلته شوې ده او دې کې زیات نقصان دی کوم خلک چې بیا دغه بوتان بیا دغه سره برابري د خدای سره نو چې دغه بوتان بیا څه کوي دي د اولیو سره برابري د هغه خلکو په عقل هم ګلی شوی دی چې مثال په طور اولیو له حکم د څه ورکوي د بوتان بوتانو باندې په اولیو باندې د بوتانو دغه چسپانۍ په اولیو باندې د بوتانو ایتونه مونږ وایو دې ځای کې الله رب العزت چې کوم دی قل اتعبدون من دون الله راغلی دی نو دا یاد ساته که څوک د غیر الله عبادت کوي نو هغه د آقا کریم علیه السلام نه راواله که پیغمبران نور دي او که هغه اولیاء دي که صحابه دي که غوثان دي که قطبان دي که اوتاد دي که نجبا دي خطبه دا ټول هغه څوک چې دی دا ټول چې کوم دي نو که د دې عبادت څوک کوي یا د دې ونو یا د څه یا د څه یا د قبر نو مونږ وایو چې دا ټول چې د مشرکین دي دا مشرکان دي پوه شو چې څوک عبادت کوي دا ټول مشرکان دي ها اوس مخکې تاسو په ابتغوا الیه الوسیله تکي ویلې چې څوک اولیاء چې کوم دی نو د دې وجې نه ویل که زیارتونو له مزه منې کوي چې دا د ګینې د غیر الله عبادت دی نو دا خسران مبین دی ضلال مبین دی خسران دی دا قیاس مال فارق دی دا دوی چې کوي ښه په دې خبره پوه شو ښه د دې وجې نه چې دی نو بوتان دي او خدای دی انبیاء دي اولیاء دي الله پاک پاغي باندې انعام کړی دی په انبیاء باندې په صدیقینو په شهدا او په صالحینو باندې او دا بوتان بچی دي نو دی باندې خو ضعف الطالب والمطلوب دا خبر دواړه په جهنم کې بوساړی د عبادت کوونکي او چا چې عبادت دی کړی کوم بوتانو ښه الله فرمایي جل جلاله قل یا اهل الكتاب تو فرمائے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم تاسو غلو مکوئے تجاوز مکوئے دا حد نہ په دین خپل کې غیر الحق غلو غیر حق چې تاسو مثال په تور باندې دې کې دا غلو مکوئے چې تاسو عیسی علیہ السلام ته مثلا خدای وی ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل او تابعداري مکوئے د خواهشاتو دا قوم چې په تاکي سره دوی گمراه شوي دي مخکې فغلو سره واضلوا كثيرا او دوی گمراه کړي دي ډېر خلکو لره ضلوا ضلوا په خپل گمراه شوي دي واضلوا نوري گمراه کړي خلقنا وضلوا عن سواء السبيل او گمراه شوي دي د لارې برابرنا د لارې حقنا برابرنا مستوینا او د لارې وسطنا لعن الذين كفروا من بني اسرائيل علانت کړي شوی دی په هغه خلکو باندې چې کفر کړي دي د بني اسرائیل نه علی لسان داود په جبه داود علیه السلام باندې چې هغه مبارک دعای بد وکړه الله پاک جل جلاله ته شادوغان جوړ کړ چې خاوندان د الیو اله
وخکار د میانو سره دغه کړو کنه وعیسی ابن مریم او بلدا چې لعنت کړی شو په خلکو باندې چې کفر کړو په جبه د عیسی علی السلام سره چې هغه دعای بد وکړو داغه نه الله په خنزیران جو کړ چې هغه خوندان د مایدیو ذالک بما سو کانوا یعتدون دا لعنت چې دی سبب د سبب د دیو چې نافرمانی کړي او دوی چې تجاوز کوونکي وو د حد نه وکانو لا يتناهون عن منکر فعلوه دوی چې نه منع کېدل یا لا يتناهون لا ينهى بعضهم بعضا یعنی بعضو نه منی کول د سره د منکر نه د چاغه معاودت دشمنی د نبی اسلام سره فعلوه پس کړو دوی دغه ما كانوا يفعلون چې کون کیو د دغه خپل فعل ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا نبت محبوب پیغمبر ډیرو دا دوینا چې دی دوستی کوي دا خلکو سره چې کفر کړي د اهل کتابونه پوښ کنه او دا سره پاره سره دوستی کوي محبوب استا سره بغض دین زکه داسې کوي دا دوستی دا غي سره زکه کوي کله کله داسې وشي کنه د یو سړی دغه دا یو بد شي د سره دښمنی ده نو د دې دښمنۍ د وجنه د بل سره دې چې کوم دی بیا دوستی جوړه کی الله فرمایي جل جلاله لبئس الله فرمایي جل جلاله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم خامخا بد اغا چوڑاندې غلي دوی د پاره نفسونو د دوی د عمل اغا عمل چې موجب د دشمنه د عداوت ته ناغل دوی د پاره موجب ګرځیدل او خل دغه دشمنه ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون دا چې الله رب العزت په دی باندې غضب کوي او په عذاب کې بدوی همیشه د پاره وي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي او کچتدوی ایمان راوړل په الله او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې نبی محترم محمد مصطفی صلی مبارک دی او ما انزل الیها چې نازل کړي شوی دی دتا چې نازل کړي شوی دی دتا چې قران دی متخذوهم اولیاء نبونی ولدی کافر لرا دوستان په دوسته باندې ول ولكن كثيرا منهم فاسقون لیکن ډیر د دوی چې کوم دی نو فاسقان خارجیدون کی د ایمان نا لتجدن اشد الناس عداوه خامخا مومبت چالرا اے محبوب پیغمبر مومبت اشد الناس سخت خلقنا د عداوت په جوړ د خلق سره چې ایمان راوړل دي اليهود يهوديان دا يهود په نسبت د دین سوارو باندې دا سې ډیر سخت ښه د دشمنه په جو والذین اشركوا اخر چې شرک کړي د اهل مکه نه دی بچ کم دینو ډیر سخت مومي ولتجدن اقربهم موده للذین آمنوا الذين قالوا اننا نصارى خامخا مومي بت ډیر نږدې د مودت او د دوستۍ په جوړ باندې د هغه خلک لره چې ایمان راوړل دي او هغه خلک چې ویلي دوی چې بهشکه مونږ نه سوار آیو نو دا قرب او دا مودت د مؤمنانو سره د دې سبب او وجه سوا دغه چې دغه اهل کتاب دی او دوی اهل کتاب دي دا ولې د دې سر چې کوم دی نو دا قرب و مودت ولشته د مؤمنانو سره دا غي ولې نشتا وې دا ځکه بان منهم دا باسب بيدا په سبب د دې چې بهشکه د دوی کې چې کوم دینو قسیسینا ورهبانا وانهم لا يستكبرون بهشکه د دوی چې قسیسین دي علماي کرام دي او رهبان دي عبادت گزار خلق دي پکې وانهم لا يستكبرون وبشک دوی چې کوم دې تکبر نه کوي د اتباع د حق نه څنګه چې تکبر د يهود او اهل مکه کوي پوه کنه ناروان ایت کریمه چې کوم دې چې کلا جناب رسول الله علیه السلام د دوی د صحابه کرام ډیر زیات تنگ کړل کنه ډیر تنگ
او هغه هجرت اوله حبشه ته چې کوم هجرت شو نجاشي بادشاہ دا غزه هغه بادشاہ نو دوی بیا هم چې دی نو دا خبره نه خوښوله چې دا اوس زموږ د ضرر او د تکلیف نه ولې دا خلک په امن کې شو دا ولې لاړل تا نو په دې کې 11 کسانو سړو او څلورو زنانو لاول کې هجرت وکړو دا غي نه چې کوم دی عثمان غنی رضی الله عنه مبارک او داغه بیبي رقیہ رضی الله عنها مبارک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور مبارک دی وته دریاب ته ولته چې کوم دی نو کشته ونیولا په نیم دینار باندې ولاړ ارده د حبشه ته نو داسې 11 کسان په اول کې تلو څلور زنانه او 11 سړیو دا سو شو دا بنځله شو کنه نو بیا وروسته چې کوم دی ورپسې نور بتلل نو تقریبا تعداد 82 ته ورسېد او د دې مضبوطېدل هم شروع شو نو دی وی چې راشه اوس د شکار کوو چې تاسو لاړ شئ او د نجاشي بادشاہ ته کینې چې ګوره دا خلک بدل په دې بادشاہي کې په دې سلطنت کې په دې کې به ډېر تکلیف جوړ شي او دا به تاسو سوال سردردي نو دا چې وکړي چې دې پرو شړې لري کې مجدي او تخپل خبرې وکړه هغه ته زورګه زبدي او بل ما دین وخت پوسو کله تاسو ټیک وایو بس بیا خو صحیح ده نو چې کله راوبل نو جعفر تیار سے پکې هغه کو اغي دي کسان مقرر کړل او چراغ لل خبره شروع کړي نو دي ته وی چیرې تاسو د عیسی علی السلام بارک سوای دی او ته ډېر زیاتې غړي وړي ویلې کنه عیسی علیہ السلام بارک سوای نو دی وته زمونږه په قران عظیم الشان کې چې دغه دی چې عیسی علیہ السلام د الله په خاص بنده دی او د الله رسول دی الله پاک چې دی نو مقام د عزت ورته کړی دی نو بس پدې کې نجاشي بادشاہ ولګي داسې یو خسرې روچت ک او دې ته وتا سوال ولې ماته نو سورې مریم آیاتونه او تول وستل دا خسرې د روچت شوې زمونږه دی خو چې کم دی نو دونه خسرې برابر هم پکې سره دو بدل نشته مونږ چې څنګه کېدل روز مونږ چې څنګه غره کم شان د عیسی علیه السلام نه دا دغه ځای کې بدی باندې خورې واوړې بیا چې دینو نجاشي بادشاہ دې ته تاسو تلاوت کې دغه تلاوت هم کړو بیا پکې سورۃ یاسین شریف تلاوت چې ته شروع کو نو اوس پدې کې دې کې دا چې سیسی او دا رهبان او دا علما او دا زهاد خلق ناس تو بس دي په جړه غوتی پورې کړو الله رب العزت چې دی هغه نقشه را نقل کړی دا الله فرمای فاذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق او په هغه وخت چې واورې د دوی هغه چې نازل کړی دی الله تعالی الى الرسول الف لام مهدی دی مراد نه خاص رسول نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک دی ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ویني بتسترګي د دوی چې بېګي د وښ کو نه توجه دا هغه نه چې په جندل دي حق معرفت یو کو کنه په جندل اوسو حق یقولون ربنا آمنا وای دوی چې رب اے رب زمونږ ایمان راوړل دي تصدیق کو مونږ په نبی ستا باندې په کتاب ستا باندې فكتب نام الشاهدین پس مقرر کومګه سره د گواہی کوونکو نه ها وما لنا لا نؤمن بالله او سشوی دی مونږ لرا چې مونږ حق په جند سشوی مونږ چې مونږ ایمان نه وروړو په الله باندې پاغه چې راغلي دی مونږ ته حق نه قران عظیم شان نو مونږ پاره سمانی اوس نشتا ونطمع ان يدخلنا ربنا او مونږ طمع کوو دا ان يدخلنا دا چې داخل بکی مونږه چې داخل کې مونږ لره رب زمونږ سره د قوم صالحنا د مؤمن جنت ته اصابهم الله بما قالوا الصحيح ثواب ورک دی تعالی رب العزت په سبب دا چې ویلو دی چې نس ثواب ورک جنات تجري من تحت الانهار جنتونه چې بهيږي بلاندې دونو د بنگلو دي ولی خالدین فیها همیشه به دي په دې کې وذالک جزاء المحسنین یعنی غرض دا ورله مقرر کها دا بولال تور کوي
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا هغه خلق چې کفر کړی دی او تکذیب د آیاتونو زموږ یې کړی دی اولئک اصحاب الجحیم دا خلق چې خوندان د جهنم دی. ها دا روانه ایت کریمه چې کوم دی نو دا نازل له په حق د هغه صحابه کرامو کې یو ډله د صحابه کرامو و چې دوی وی چې مونږ به روجې نیسو نو کوجه کوو به نه، مونږ به قیام کوو، مونږ به چې کوم دی نو خپلو بیبیانو ته نه نږدې کېږو، او بله دا ده چې خوشبویانې به نه لګو، او بله دا چې خوراک غوښې به نه خورو او د کېږو به نه په بسترو باندې. دا قسم ته چې کوم دی قصد او دغه دوی کړی و. الله رب العزت چې دی دا آیت کریمه نازل کړي چې یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم، تاسو محرموئ هغه طیبات هغه پاک او لذتدار چیزونه هغه چې حلال کړي دي الله تعالی ستاسو لپاره، او تاسو تجاوز مکوئ د حد نه. ان الله بشک الله تعالی چې دی لا يحب المعتدين نا نخوخي تجاوز كونكي. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، او خوري تاسو دا اغنه چې درکړي تاسو الله تعالی حلال او پاک. واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون، ويرګل الله تعالی نه دا هغه الله نه چې تاسو پاغه باندې ایمان وروړونکي. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، الله رب العزت چې کوم دې ننشي تاسو لرا په لغو د قسمونو تاسو په لغو القائل في ايمانكم ثابت په قسمونو تاسو کې معنی دا چې هغه لغو د قسمونو باندې تاسو مؤاخذه نشي، ولکن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، او نشي تاسو لیکن نشي تاسو لرا پاغه سامان دی چې تاسو قص کړی دی د قسمونو نه. نو دې دی کې مخکم چې کوم دی نو دا هغه راغلی و او سما د هغې هغه بیا بیان کړی و چې دا قسم درې قسمه دی. یو قسم یمین لغوه دی، یو قسم چې کوم دی نو هغه یمین مناقده دی مناقده، او یو قسمه یمین غموس دی. په تیر شوي وخت کې په یو کار باندې سړی قسم وکړي نو د ده دا خیال چې یاره دا چې دی نو دا زه شویم نو دا ټیک وایم، هغه د هغې نه خلاف وخېږي. پوه شو که نه؟ او نو دغې ته یمین لغوه ویل کېږي. یمین غموس دا دی چې یو سړی دی هغه دروغ قسم وکړي، یو کار یې کړي او دی دروغ وکړي، دغې ته یمین غموس وي. او یمین مناقده دې ته ویل کېږي چې پر روان وخت کې په یو کار باندې قسم وخوري چې یاره زه به مثال په طور باندې یو کار یاد کې شراب به نه څښم مثال په طور، یا به زه جومات ته نه ځم مثال په طور، یا یو سړی وایي چې زه به د پلار سره خبرې نه کوم، یا به زه خو د نیږې یو کار یاد کې چې دا به نه کوم مثال په طور. نو اوس په دې مخکې کې په دې یمین لغوه کې چې دی نه کفاره شته او نه پکې څه ګناه شته، یعنې ګناهګار هم پرې نه دی، بس وشولو. ځکه چې هغه په تېر وخت کې د دا خیال و چې دا کار داسې دی، خو هغه پرې قسم وکړو هغه هسې نه و. اوس یمین غموس چې کوم دی په دې کې چې په دروغ باندې قسم کړی نو په دې کې کفاره نشته دی کفاره، او په دې کې ګناه چې کوم ده نو شته غموس ښه په دغه کې ولا غوپې شته په جهنم کې سخته، او دا د اوسو پیړو پورې دا چې کوم دی سړي پسې کېږي. ښه دا څومره تاسو ګورئ اکثر یو خلک سړی وایي زه وی هلکه د دې خبرې تسلي کوم، قرآن یې کوم، قسم کوم چې دا کار ما کړی نه دی، مثال قتل یې کړي او دې په دروغه قسم وخوري که نه اوس کړی دی، یا دې وایي چې زه دې خبر هم نه یم، نو یا زما پکې رضا نه وه، یا پکې زما د یعنې چاته مې ویلي هم نه دي، کړی مې هم نه دی، رضا مې ورسره نه،
چې په دې باندې داسې هغه باندې قسم وکړي او په منځ کې غلي دا یمین خموس دی اوس کدو کړي نه نو بس بیا خو ته ګناهګار نه دی بس خپل ځان صفا کړي او یمین منعقده خدا دې چې وایي دي کو چرتا په یو شی باندې قسم وکړي چې ما داسې زبدا کار داسې نکوم دغه یو سړی دی هغه ویل که زما مثال په تور باندې پلانو کار باندې زما مثال قسم بس بیا مجبوری نو کدی التلاړ نو دی خانس شو چې اوس خانس شو کنه نو د دې قسم د کفاره د دې چې دی نو اوس دلته کې الله پاک داغي ذکر کوي ښا فکفارته فس کفاره د یمین چې دا کله چې تاسو خانس شي اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون خوراک ورکول لس مسکینانو ته اوسط داغي چې تاسو خوروي خپل بچو ته اهلیکم خپل اهل عیال ته شام تور تاسو سخرین هغه مسکینانو ته خوراک ورکول دي دوټه مروټه او کسوتهم یا جامه ما تاسو ویل کې جامې ول ورکې لسو کسانو ته نو بیا به سړو د پاره په پټکی او کزنانو له جامې ورکې نو پټه به پکې ښه الله فرمایي جل جلاله او تحرير رقبه یا آزاد ولد غلام دي غلامان کني دغه نو بیا به خوراک او کدغم نه فمن لم يجد الله ويفس کنمو می دي نفسيام 3 ايام په بیا روجي دي 3 ورځې یو سړی اکثر خلک سوی زمړه قسم بوته او بیا بدري روجي ونی شو کنه فروجو موجو پدای کې خلاصېدل نشته ګور یاد ساتي پدای کې فروجو نخلاصي پدای کې په دې خلاصيږي چې بس دی وي چې قسم می په دروغه کړی دی او تاسو د دې جرم چې کوم دی جرمداري ما او دا والدا تاوان والے مثال ها نو روجي په کم کې دی په یمین منعقده کې چې هغه بیا خالص شي خدای یاد ساته حدیث مبارکو کې دا راغلي دي چې سړی په یو نیک کار باندې قسم وکي یو کس باندې قسم وکي دا غینه مقابل کې خو ویني دا قسم به مات کی ځان په کس خانس کې بیا دی لکه مثال په تور زتا صدا ورم شو سړی دا غوېری چې د پلار سره خبرې نو کوم مثال اوس د خدای په خدای پلار بارک دي احسان نو خبره ته وسل خبر نو دا دې مات کی جمعه ته بنظم دا دې مات کی منځ بنو کوم دا دې مات کی پوښ او کله په ناروای قسم کوي چې یو ناروا شی دی لکه دا بنو کوم لکه شراب بنس کوم بس ټیک ده خدای دې توفیق ورکړي چې ویني ها دا نه دا نه ماتي ها نو جاغه جامع بکیږي هغه ترتیب سره الله فرمایي جل جلاله ذالک کفاره ایمانکم دا مذکوره چې ذکر شولا کفاره دا قسمون استاد الا خلفتم کله چې تاسو قسم اخره او خالص شي ګوره اذا خلفتم ویری دي دا کفاره دا قسم اذا خلفتم دل ته وسره وباسه اوس کو مقدرات نه وباسه بیا وسیه چې کله تاسو قسم وکړئ نو دا به نو قسم خوړل نو کفاره ته ضرورت دی نو چې تاسو خانس شئ نو بیا کفاره ورکړي وحنستم تروبه واحفظوا ایمانکم او تاسو حفاظت کوئ د قسمونو خپلو كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون دا چې دی مثال دا چې بیان کې شتا سو ته چې ذکر کې شو لا يبين الله لكم آياته بیان الله تعالی تاسو ته آیاتونه خپل لعلكم تشكرون چې دای سره تاسو شکر وباسه يا ايها الذين امنوا يا ایمان خوندان انما الخمر والميسر والازلام والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون مخکې د شراب خبره دا راغلی و د جواره خبره خدای نه حرمت نه معلومه ده په دې کې داغه حرمت آیت چې کوم دی نو دلته موجود دی
الله فرمایي د ایمان خوندانو خبره ده بلکې دا د شراب هغه چې د عقل چې کوم دی نو مخامرت په عقل کې راولي ښه عقل ګډوډ کوي والمیسر او بل جواری والانصاب او بل دا عبادت د بوتانو والازلام او بل قسمتونه معلومول پاغه کلمونو پاغه شوبان دي څنګه تاسو ته مخکې تیر شو دا رجس من عمل الشیطان دا رجس دی یعنی دا خبیث او مستغزر شی دی د عمل د شیطان نه دی هغه چې خسته کړي دی دل ر تاسو ته فجتنبوه نو تاسو ځانو ساتي د دینا لعلکم تفلحون چې په تحقیق سره تاسو فلاح بیا مومه نو بس فجتنبوه ویلی ښه هغه حلت لاړه غش که نقصان ولکه فائدہ پکې ډیر نه نقصان ډیر د فائدې نه وغیرہ مخکې داسي اوس چې دا فجتنبوه دا غین حرمت خبر را لعلکم تفلحون نو دا رجس تی ګوره علت دې هغه لپاره سوک فجتنبوه ځان د دین او ساته رجس من عمل الشیطان دا سيزونه شدید رجس ته قران ګوره پیراغ رجس کنه نو کوم سيزونه چې په رجس کې داخل دي هغه نه وزن ساتي او بعض خلک چې کوم دینو چې دو احادیثو یا د فقه نه منکر دي لډیر کرتی چې دینو چې تور ته چې الکه د سپیدا ګندګي چې دینو په قران کې راغلي چې دا به نه خوري دغه دې بیا دی هریان شي چې اوس پس کو نو ګندګي خدا کنه دا مردار شي دا نو بیا بعض خلک مګي دونو حد تدار شي چاله کا کوم احادیث دي یا کوم مثال په تور د فقهای کرام دي چاله لوی خلکو تاغي د نه منلو د وجه دي سوی وای د سپی ګندګي خورل جایز دي ځکه په قران کې نه راغلي حرمت ته دي دا پکې دغه خبرې وکي دا خپل استدلالات فاسده او په بنا باندې بیا غي ته حرام حلال وي ښا الله فرمایي جل جلاله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر وزور نور دغه بیانې افادیت بیانې چې د دین انسان زکه ساته چې دا تاسو په عداوت او بغض ورځي انما يريد الشيطان خبرنا بالکدادا اراده کوي شیطان ايوقع بينكم العداوه دا چې واقعي کې په واسه تاسو کې عداوت دشمنی والبغضاء بغض في الخمر والميسر په سبب د خمر او د جواری کې شراب او د جواری کې کله چې تاسو دې تراتل وکي په بغض او عداوت کې تاسو ورځي ځکه چې شراب اوس کې د نشي په حال کې بیا ته په ځان نه پوي دا چې خبره به د خلی نه وتی دا چې کار به دي کړی لکه نن سبا چې دی دا آیس دا دومره خطرناکه نشه ده شراب خو خود به خود او خدای حرام کړی دا نشي څومره چې دی دا دومره یعنی فساد پیدا کوي په دې بدن کې په دې معاشره کې چې کله دا آیس اوس کی نو 72 غنټه دې بنی آدم له خوب ورزي او د دې وجه نه دومره طاقت او قوت په دې بدن کې پیدا شي چې دې بیا برداشت نشي کولای نو بیا د تمور او خور او خزا او مثال خپل او پردې دا او تارس بیا برابر نو ست سوچو کنه چې بیا دا نشکړي او دې د سکارونو لاغي په مطابق د وجه نه چې دې د سکارونو کی نفسانی خواهشات پوره کول دي کې سرخ نو سم خیال خود شیطان هم دسی کوي کنه دا که آیس دي که نوري نشي دي دا ډیر خطرناک شی دی دې د پاره به موږ ته کاشه وال نه دي په کار چې لکه په دې باندې او دس نه ماتيږي او پاغې نه ماتيږي چې نشه ده حرام ده یا مکروه ده یا مکروه تنزیهی ده یا تحریمی ده لکه اوس بعض علماء دا لیکلي دي چې کله موزیر صحت یو نشه یو شی موزیر صحت نو دا مکروه ده هم تحریمی ده او چې کله
نفس هغه په خولې هغه بدبویي پکې او نور ضرر نه وي، دا مکروه ده، تنزیهي مکروه. او بیا خو چې دی نو چې کوم دغه خلق دی، نیکان خلق دی، هغوی پرې راغلي دي دا نسوار او دا سیګرټي میګرټي او دی بس. ولكن عندي وعند الصوفية الكرام البررة ممنوع بأشد الامتناع. فتاو مسعودي باندې دا خبره بیا ذکر کړې ده. نو مونږ وایو برای کرم په ځان رحم، په والدینو رحم، په معاشره رحم، د دې نشونه بالکل په پاکۍ باندې چې کوم دی نو توبه ایستل پکار دي. چې څوک یې کوي مونږ هم سوال کوو چې الله ولا توبې توفیق ورکړي، او چې څوک یې کوي هغوی هم دا سوچ پکار دی. ګورې دا په دې نه ده، یو سړی وایي چې وایي او په دې باندې د دې کالجونو د یونیورسټو دا دغه چې کوم دي جدي ورته سټوډنټان وایي، دا بجلیګر مولي صاحب خبره وایي زما استاد یې ته چڼې مړي وایي او هغوی ته وایي سټوډنټان که نه. دغه سټوډنټان قابل مهذب خلق په دې کې په دې نشو راواوړېد. ولې هغوی وایي چې زما دا ملګري دا نشه وکړي نو دې ټوله شپه ناست یو کتاب ګوري. نو راشه زیب شروع کوم چې زم لکه بیا ورته خوب به نه راځي او دغه به نه راځي او داسې به کوم. نو د دې بیا چې کوم دی نو زور یې وروسته وځي. څنګه یې زور وروسته وځي؟ هغه طاقتونه چې دي نو لکه د دې داسې مثال دی چې ته څاروي له خوراک نه ورکوې که نه، او ستنو لوی او پیتې اخلي، ستنو لوی او پیتې اخلي، نو بس یو څو ورځې پس هغه وي دا پکې کیلشیم کمی شو، دا ویټامینو کمی شو، بس دا بیا هغه څاروي په ځای باندې کینی. دقه شان د دې بني آدم چې دا نشي مشي کوي نو دا کسان بیا د دې هغه قوتونه هغه چې دی نو بیا په لاندې را روان شي. بس بیا هغه چې څه زور یې ونه خو ختم شه که نه، نو بیا د معاشره کې د هېڅ هم نشي. بس بیا کله یو ځای تندک وي پروت وي او کله بل ځای تندک وي پروت وي که نه. نو په ځان باندې هم رحم پکار دی، په معاشره هم رحم پکار دی. الله فرمایي جل جلاله او د شیطان زړه چول غواړي، ځکه چې الله فرمایي انما یرید الشیطان، خبره نه بلکې دا اراده کوي شیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء، دا چې واقع کې په مابین ستاسو کې عداوت، دشمنی او بغض په سبب د شراب او د جوارۍ. کله چې تاسو دې ته راتللو کې نو دې باندې جوړیږي. هغه خلک پښتو کې متل کوي که نه چې هلکه دا جوارګر وایي چې زه جوارګر یم، د خلکو ښځې د خدای جوارګري کړي. او بیا چې دی جوارګر سړی په کور کې په هېڅ شي هیله نه کوي، چې څه مومي نو بس هغه وړي. نو بچي د ځمکو نه هم خلاص کړل، بچي به چې کوم دی نو هر یو شي نه به چې څه نو هغې لیکلي چې کور اکثر ګورې نو کور یې په چا پسې لیکلي، ته به خبر هم نه او ور به درته وډبېږي هلکه راوځه څه چل دی دې کور دا بس خالی کوی او دا شتا مه ګورئ. دا بلا هم عملي دی. نو د بچو د پلار په منځ کې، د معاشره د ګاونډ په منځ کې او د خپلو کې چې کوم دغه ډلې فرې جوړې کړي دغه په منځ کې څونه دشمنۍ راځي. الله فرمایي جل جلاله ويصدكم عن ذکر الله، او اړي منکې تاسو لرا د ذکر د الله تعالی نه، وان الصلاه مانځنه. شراب اوس کې بیا موږ څنګه کوي؟ جوارې کې ناس په پینډ کې هغه جوارګر په اسره کې ډوب دی جو بس ارسته نه لاړ. فهل انتم منتهون، پس آیا تاسو چې کوم دی نو منع کیدونکي د دې تدراتلونه، یعنی معنا دا ده فهل انتم منتهون. دلته کې دا استفهام په معنا د امر دی، انتهو منع شئ. واطیعوا الله واطیعوا الرسول واحذروا، او تابعداري د الله او د رسول د الله کوي. واحذروا او ځان وساتئ د معاصیونه. فإن تولیتم، پس که چې تاسو اعراض وکړو نو فاعلموا، پس پوه شئ، فاعلموا پس پوه شئ انما على رسولنا البلاغ المبین، چې خبره لکه دا ده په رسول زموږ باندې رسول ظاهر دي. سدي رسول ظاهر دي. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نشتا پاک خلق باندې چې ایمان وروړي دي او عمل صالح کړي دي، جناح فيما طعموا، گناہ په هغه څه کې طعموا چې دي کوم خوراک کړي دي د سنا د جواره د پیسو په حساب سره یې شراب سکلي دي
اذا متقوا وامنوا پاغه وقت چې دي ځان ساتي سنه د محرماتو نه چې کله حکم راغی د دینه پس وامنوا او ایمان وروړي وي وامنوا الصالحات عمل نیک کړی وي ثم اتقوا وامنوا بیا دې چې کوم دینو ځان ساتي او ایمان وروړي یعنی ثابت شي په تقوا باندې په ایمان باندې ثم اتقوا واحسنوا بیا دې چې کوم دینو بیا سوکي یعنی تقواداری اختیار کوي چې کوم دې احسان کی په عمل کولو سره والله يحب المحسنين او الله تعالی چې کوم دې خوخی احسان کوونکی ثواب ورتا ورکی یا ایها الذين امنوا اذ ایمان خوندانو ليبلونكم الله بشيء من الصيد اذ ایمان خوندانو یعنی خامخا امتحان کی اللہ تعالیٰ تاسو باندې لام تاکید بانو تاکید ثقيله خا خامخا امتحان کی اللہ تعالیٰ تاسو باندې پسشي د ښکار چروي لګی تاسو ته تنالوه ايديكم چرسيږي د وړو زناورو ته دینا لاسونه تاسو ورما حکم او بل د غټو ته کوم دینو دغه رسیږي غشي نو دا براتل داسې د غزوه د دغه حدیبی په موقع باندې دی په احرام کې داسې بخوا خوا ته راتل او لغانه او د قدرت شان د ګوره تاسو که څوک تلی نو نیمه محسوسه کړي اکثر داسې وشي په طواف کې دنه به دا مړزان او داسې زونه اکثر راشي بس په یو ګر شیخ بند کینی او کله راشي موږ به په خپل دوه درې پیری د سیل کې راشي پکې خدای امتحاني ورې دغه ښکار به نه کې ځکه چې الله رب العزت د احرام په حال کې دینه منع کړی دا الله فرمای نو هغه وخت کې بم دا اوسه او دا سویکانی او دا مارغان او دا براتل څه خوا خوا کتاب رانی ول رانی شو نو الله وی دی باندې تاسو باندې امتحان کیږي ښا مونږ په تاسو الله رب امتحان کی په تاسو باندې پس شیدو د ښکار نه تنالوه ایدیکم ورماحکم چې رسیږي دي تلاسونه تاسو او غشي تاسو ليعلم الله من يخافه بالغيب د پاره دی چې معلوم کې الله تعالی په علم ظهوري سراغه سو چې یریږي د الله تعالی نه بالغیب په دې حال کې چې الله تعالی خودي دل نه دی غایب دی دې د سترګو نه غایب دی وردا یا ساته غایب دا الله رشان نه غیبی دل نشتا الله ارزي کې د علم او د قدرت په جوړ موجود دی لیکن زما واستانه غایب دی فمن اعتدى بعد ذلك فساسو کو چې تجاوز کی پس تدینا او خکار وکي فله عذاب الیم پس د لپاره عذاب درد رسون کې دی یا ایها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم تاسو مقتل اخکار لرا او په دې حال کې چې تاسو کو حالت د احرام کې د پاره د حج یا د پاره د عمرې ومن قتله منكم اچا چې قتل کو د اخکار لرستا سن متعمدن په قصد فجزاء مثل ما قتل من النعم دا متعمدن کې دی ولګوي په قصد باندې یعنی معنا دا چې د اخکار قصد کړي دی داسې وکړه قصد مده اوس که چې د دې روان دی چې ته په صد خپل لاندې راغی اسن وغزان خبره خو د غنه د قصب کې نشه نو بیا سره بیا دې پسې جزاء فجزاء مثل ما قتل من النعم پس بدلا یعنی پس د دې بیا چې کوم دې په دوه باندې جزاء او بدلا په مثل دا چې قتل کړی د سنه د زناورو نه يحق داغي په مثل باندې دلته مثل دی نو مثل دوه قسمه دي بزرګان وي یو مثل سوري دی یو مثل معنوي دی نو مثل سوري او مثل معنوي دې خبره پوه شو نو مثل سوري دا دی ک نور ائمه په دې باندې قائل دي چې الګ کوم زناوري قتل کړي داغي په قد او قامت باندې بدي سو کی هغه بچ کم دینو داغه قیمت او یا داغه سړی ادا کی او مسلمانوی چې کوم دینو داغه قیمت به ادا کی یعنی معنا دا مثل سوری دا بل پرز د چرګ په انداز باندې چې کوم ساروی دی کوم زناور دی دا مارغه دی کوم زناور مارغه نو داغه اندازه به دی خیراتی کی اغه سوری صورتن اوس مثال په تور باندې وسیدا
دا د غرسنې دی د هغې په اندازه باندې ګډه بیزه که نه او که دا غټو نعامت د اوږدې غړی والا مثال په توګه د هغې په کې به اوښ وغیره دا مثل سوري د هغې دغه بیا علماو ذکر کړي او مثل مانوي چې بس هلکه لانجې به نه کې خو چې کوم ښکار چا وکړو نو دوه کسه به چې کوم دی نو عادلان د هغې هغه ولګوي چې د دومره اندازه زناور قیمت چې دی نو ادا دی بس هغه به څه کړي هغه به ادا کړي الله فرمایي جل جلاله یحکم بها النبی یحکم بها ذو عدل منکم اوس دا چې کوم دی نو دا به هلته کې دا فقراو ته د دې به چې نو قیمت وکړي فقراو ته به قیمت ورکړي په هغه اندازه باندې د ده نه به پرې کفاره ادا شي ځکه ده دا جرم کړی دی که نه ښه نو حکم به کوي په دې سره په دې مثل سره په مثل سوري سره د امام شافعي وغیره نور ائمو په نس او په مثل مانوي سره به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زموږ موقف د امام صاحب دا دی چې دی به قیمت دغه کې ښه د دغه څیزونو لکه غوا د خرخ کار یې کړی دی نو غوا به پکې دغه ورکړي د هغې په مثل سوري کې مثل سوري کې دغه دی مثل مانوي کې د هغې قیمت په ورکړي ښه الله فرمایي جل جلاله هدیا بالغ الکعبة په دې حال کې چې دا به یعنی جزا چې کوم دا به څه شی کي دا به چې په دې حال کې چې دا به هدیه به وي چې رسیږي به بالغ الکعبة رسون کې به د دې کعبې مبارکې ته نو ما ته وګورئ هلته چې دی چې کوم مثل سوري دی نو هغه به واخلي نو دا به وشي هلته نو هلته کې به ذبح کړي نو په مسکینانو باندې وخوري او چې د هغې قیمت دی نو په مسکینانو ته به ادا کړي الله فرمایي جل جلاله او کفارة طعام مسکین یا کفاره ده په ده باندې د خوراک د مسکین دا دغه جزا نه علاوه چې مثل سوري مثال مثل مانوي پوه شئ نو کفاره ده دی دا د خوراک د مسکین نه چې بس کم مثال په طور باندې هغې برابر قیمت ته کړي نه به د هر یو مسکین ته چې څومره کسان دي نو هغې نه به یو مسکین ته چې دی نو د یو خوراک په اندازه باندې به ترېنه ورکړي ښه لکه دې مثال په طور باندې دا هغه ځای په 100 ریاله مړېږي نو 100 ریاله به ورکړي یا په 10 مړېږي دغه به ورکړي داسې حساب الله فرمایي جل جلاله او کفارة طعام مسکین یا کفاره ده په ده باندې د خوراک د مسکین او عدل ذالک یا په ده باندې په مثل د دې د خوراک باندې صیامن که چېرته دا مسلې باندې په دې مسلو کې دغه دی چې یاره هغه نشي کولی نه مثل سوري ادا کولی شي نه مثل مهنوي ادا کوي بیا دې څه وکړي په دغه انداز باندې دې بیا روژې ونیسي د هرې دغه نه چې دی د هر یو مسکین د خوراک یو روژه د هغې په اندازه ونیسي څه دپاره چې دی بیا ښکار نه کړي د حرم شریفو په حرم احرام کې ښه صیاما لیذوق وبال امری د پاره دی چې وسکی وبال او جزا د امر خپل هغه چې د کوم کار کړی دی عفا الله عما سلف عفو کوي الله تعالی د هغه سره چې مخکې تیر شوي دي چې کوم قتل یې کړی دی په دغه د تحریم نه مخکې نو هغه ورته عفو دی ښه ومن عاد هغه څوک چې عود وکړي دې ته فینتقم الله منه نو بیا انتقام اخلي الله تعالی د ده نه والله عزیز ذو انتقام او الله تعالی چې دی غالب دی په امر خپل کې او خاوند د څه دی د بدلې اخیستلو دی څوک چې نافرماني وکړي الله فرمایي جل جلاله احل لکم صید البحر اوس د ښکار خو ښکار مو یې که نو انسان اوس په دغه کې دی په احرام په حال کې دی نو سړی خو ښکاري دی نو هغه وایي چې زه به نو بس ځان له به ښکار کوم او خورم به نو جال مال ورسو سره د اوزار برابر راغستې دي یو د خشکۍ دغه دی نو دا ممنوع دي دلته کې ذکر مخکې د دغې وشو اوس د بحر خبره پکې راغله الله فرمایي احل لکم صید البحر حلال کړي شوي دي په تاسو باندې اے خلقه که تاسو په حال
د حلال کې احرام منی چولی یا په احرام کې صید البحر خکار د دریاب او طعامه او طعام د دې چې د دریاب را غرزولی میان خمتاع لکم وللسیاره دا چې کوم دی نو سامان دی چې تاسو ته د فایده اخلي خوري وللسیاره او د پاره د مسافرو تاسو نه ځان له توخه کوي وحرم علیکم صید البر حرام کړی شوی په تاسو باندې ښکار د خشکې الګه اوس به یو سړی وای چې کم زناور او څنګه نو بس مړه خو چې ښکاری کیږي او هغه د خوراک نو ممنوع او چې کم زناور خوړل نشي خو هغه نه چې کم دی نو هغه ضرري او فواسق نه دي نو هغه به نو وجنی اسی به نو وجنی ښه او چې کم فواسق دي لکه کارغشو یا چې کم دی نو درنده شو یا سپیش خو قلبی عقول وغیرہ شی دا ضرری شی چې دی نو بس دا وجه نه دا پکې ممانعت نشته الله فرمایي جل جلاله وحرم علیکم صید البر او حرام کړی شوی دی په تاسو باندې ښکار د خشکې ما دمتم حرما تر کوم وخت پورې تاسو په حال د احرام کې واتقوا الله الذي الیه تحشرون ویریږي الله تعالی نه غزاد نه چې د تاسو حشر بکول شي جعل الله الكعبه البيت الحرام رضول الله تعالی بیت الله شریف کعبه یعنی البيت الحرام کور یعنی محترم قیام للناس دا سبب د پاره د قیام د خلقو چې دې کې دی قایمي امر د دین په حج سره او بل د دنیا په امن سره چې څوک ته داخل شخه او بل چې په زیادت د ثوابونو سره چې یو منځ پکې یو په لاک ته فرض او الشهر الحرام او میاشت د حرمتونو چاغه میاشت د حرمتونو چې کوم دي چې ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب دي ښا دا سلور میاشت دي بزرګان دا قیام دې سبب د قیام د دې د پاره دی په امن سره چې په دې کې قتال نشته مثلا والهدي والقلائد او هدي او قلائد چې کومه نه خدار کړي ښا غي وتا چولی نو دا ساروي او د هدي چې کوم دی چې روانه کړي د کوم نو دا هم سبب د قیام دی او د امن دی ولی ځکه چې په دې باندې په جاهلیت کې کافر په دې باندې تعرض ګوي کې نه کوي ښا الله فرمایي جل جلاله تعلم ذلك لتعلم ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض دا چې ګرځولې دي دا مذکور شذونه تپاره دي چې تاسو پوه شئ چې بشک الله تعالی چې دی عالم دی په هر هغه څه چې په اسمانونو کې دی په هر هغه څه چې په ځمکو کې دی وان الله بكل شيء عليم او بشک الله تعالی چې دی په هر ممکن چیز باندې علم لرونکي دی واعلموا او پوه شئ ان الله شدید العقاب چې الله رب العزت چې کوم دی نو ډیر سخت د جهات د سره د عذابنا شدید العقاب د پاره دشمنانو خپل وان الله غفور رحیم او بشک الله تعالی چې زیات بخون کړي د پاره دوستانو خپل رحیم رحم کون کړي په دې باندې ما علی الرسول الا البلاغ او نشته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې ندی پر رسول الله اسلام باندې مگر رسول دی چې تاسو بدیتا بلاغ کوي یعنی احکام ورته رسوي قل لا يستوي الخبيث والطيب تو فرمایا چې برابر ندي خبيث یعنی حرام والطيب حلال ولو اعجبك كثرة الخبيث اگر که تعجب کې غرضی تاسو لرا تعالی محبوب پیغمبره كثرة الخبيث کثرت د حرام فتقوا الله يرګد الله تعالی اے پترک د دیکھی یا اول الالباب اے خاوندانو دو د عقلونو لعلکم تفلحون چې پتا هیڅ تاسو فلاح بیا ومه کله چې بدیدا بار او ډیر سوالونه کول نو الله رب العزت دار روانه ایت کریمه نازل کو چې یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خوندانو لا تسالوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم اے د ایمان خوندانو تاسو سوال وکوي په بار دا اشیاء کې چې
ظاهر کړی شي تاسو ته نو تاسو به تسؤکم او تاسو به دې باندې خفه شئ مشقت کې به چې کوم دی نو دې وجه وځي وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن که تاسو سوال کوئ دی نه کله چې نازلولی شي قرآن په دغه وخت کې نو تبدل لکم تاسو ته به ظاهره شي او بیا به چې کوم دی چې تاسو کوم شي باره کې سوال کړي نو هغه باندې بیا عمل نشئ کولی یا بیا تاسو ته ګرانه شي لکه کله چې د حج دغه حکم نازل شي نو دی وی یا رسول الله هر کال حج فرض دی په هر چا فرض دی نو چې رسول الله علیه السلام ورته فرمایلی دي او فرمایي کما وی چې او نو بیا په هر چا باندې هر کال حج فرض نو کولی به شو بیا ټول عمر کې یو پیر دی هغه ته د خلکو کته کوي ورګه داس مکارم ورګه دغه وزیل واده کوم ورګه دا کار د سکو ورګه دا پاتې شي اکثر دې مړ شي او بس اټی پاتې شي کله کماوي چې او هر کال و فرض شو کله محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک جب مبارک خود د کن کنجی دا کړه دی وجه نه چې دین الله وی تاسو دې سوالونه کوي که تاسو ته مثال په تور دغه ظاهر شي نو بیا تاسو مشقت کې واقع کی والله لطف الله والله تعالی عفو کړی دا دینا ناستاسو د بار بار سوالونو کولو نه دي ته اوس عوت مکوي والله غفور حلیم الله تعالی چې ډېر زیات بخون کړي او صبرناک دی قد سألها قوم من قبلكم تحقیق سره سوال کړو مبارد اشیاء کې هغه قوم چې مخکې تاسو نه تیر شوی دي په خپل انبیاء کرام ناغي ته جواب ورکړو په یعنی په بیان د احکام او تکړو ثم اصبحوا بها کافرین بیا ګرځیدلی وغي په دې سره کفر کوون کی ترک عمل په بیا کړو الله رب العزت اوس چې کوم دی نو دا یو سړی دی هغه بحیرا صایبا وسیله حام دا زناور چې کوم دی د بوتانو په نوم کوله دا چې کینو الله دا مشروع ګرځولی او کنه نو دا الله رب العزت لاول د دې دغه بیانیه چې ما جعل الله من بحیره ولا صایبه ولا وسیله ولا حام او لدی ګرځولی الله تعالی مشروع د بحیرینا او صایبین او د وسیلینا او د حام د حلال او جائز ادانه دي ګرځولی په جاهلیت کې به خلکو دا چې کول ښه چې به زناور به چې کم دی نو دغه په نوم کې د بوت په نوم به کې بیا به تنه फायदा گویا کې نه غستا دا یو څو زناور نومونه دلته راغلي دي یو بحیره ده یو صایبه ده او بل چې کم دی نو مثال په تور وسیله ده او بل حام دی نو بحیره چې کم دی نو دا بزرګانو هغه وخو چې مثال په تور باندې دی خپل مادي لور کړی شو د دنه 15 بچی پیدا شي هغه وخ نه بلکې هغه وخه بحیره هغه وخه چې هغه 15 بچی وروړي او 15 بچی چې دی نو نروي دا هغه غو ګوسري او بیا چې کم دی نو د بوت په نوم باندې دغه کی او پریک دی بیا د دینه سفیده مې د ناخري نتی غوخه نه د پایونه دیس نه هغه بیا چې کوم دی نو هغه خصکی هغه خوشي کې د قشانته کې د بوت پنو دې ته بحیره ویل کیږي دا الله رب العزت جایز نه ګرځول چې تاسو د سیو کې د بوت پنو پوه شئ اوس د دې بحیره دا بیا سړی ولګي ما ته وګوره سړی ولګي دا بیا په روی کار راولي ځان لا په غنیمت کې مثال په تور راولي دا د دې خلل څنګه دي ته بسم الله الله اکبر وای بس خره ها وس ورپسې چې کوم دی بیا صایبه ده صایبه په سین سره کله چې یو سړی با مثلا په سفر باندې وته نو ته دا خبره وکړه چې زه په خیر خیریت سره کور ته راغلم نو دا وخه چې دی دا پلانې دا وخه به د بوت په نوم باندې بیا زد نظر کوم دا به دا بیا نظری د بوت په نوم باندې نو دې ته صایبه ویل کیږي څنګه که زه سفر لاړم او په خیر خیریت ته واپس رالم سفر نه نو دا وخه چې کوم دی
دا به بیا زه د بت په نوم باندې به چې کوم دی نو دا به د بت په نوم باندې وي یعنی د هغه په نوم باندې به دا نظر وي د دې ته څه وایي صایبه ورته ویل کېږي بزرګانو او بل وسیله چې کوم دی نو یعنی بیزه چې هغه و بچي راوړي او وم بچي چې کوم دی نو داسې ماده وي نو چې کله به وم بچي به مثال په طور باندې ماده وا چیلې به وه نو بیا به چې کوم دی نو دغه د بت په نوم کوله به دې نه بیا چې کوم دی نو فایده نه اخیستله په دې خبره پوه شو که نه اوس چې ماده بچي به یې راوړو دا به د بت په نوم باندې کړله دې نه بیا پیدا نه اخیسته یعنې بیا به یې نه خوړه که نر به و نه هغه به بیا خوړه بیا وروسته د دې لږ تفصیل په قرآن کې راځي په خپله نو دا کومه یو شوله صاحبانو وسیله او حام او دا حام ته راشي حام چې کوم دی نو دا هغه اوښو چې هغه اوښې له ورکړي شي او لس بچي پیدا شي دته نه د دې جوبتۍ سره لس بچي وشي نو ته به وایې چې اوښو بچی نه راوړي مطلب چې د هغه اوښې له ورکړې دی او د ده د دغه نه لس بچي پیدا شوي دا خبره هغه اوښو چې د هغه نه لس بچي پیدا شي لکه تاسو که خیال کړي اکثر دا زنانه وایي که نه یعنې سړی وایي د سړو سوی دا اوږدونه بچي راوړي دي لکه سړي پکې وړوکی نه که نه هغې بچي نه دي سالکه د بچي ته په شجره هم په پلار پسې ځي دا ټیک ده چې زنانه ډېر مشقت برداشت کوي بچو دپاره او داسې ده او بیا ګورې شجره په چا پسې ځي پلار پسې ځي شناختی کارت په چا پسې راکوي پوه شو که بهرحال نو دارنګې اوس چې کوم دی نو چې دا اوښو لس بچي پیدا شي ده نه نو بیا دغه دا اوښ چې دی نو بس بیا دې څه شي دی بیا ریټیر شي نو معنا څه ده بوتانو به بیا کافرانو به سودا چلو چې بیا به یې دغه اوښ د بت په نوم باندې کوې نو په ده باندې به بیا نه سورلي کوله نه به ولې ترې غوښه خوړله او نه به یې ترې نوره څه پیدا اخیسته دا به بیا د بت په نوم دا سیزونه یاد کړ بخیره صایبه وسیله او حام دی به داسې په جاهلیت کې داسې کول دي کافران الله فرمای ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب لیکن هغه خلک چې کفر یې کړی دی دوی تړل کوي په الله تعالی باندې دروغ الله ته دا نسبت کوي دا موږ ته ګینې حکم دی اکثرهم لا يعقلون او اکثر د دوی نه چې دی نو عقل نه چلی پوه شو که نه نو په دې ځای کې اوس دوی څه وایي دا چې کوم خلک چې دی بوتان او اولیا په یو تله کې تلي نو هغوی دې ځای کې وایي وګوره وایي دی دا اوښان او دا نیزې او دا څیزونه چې کوم دي نو د بت په نوم کړي دي نو وایي دوی هم چې دی نو دا چیني او دا ګډان او دا د ولی په نوم کوي نو دا ځکه حرام دي هلکه الله پاک بسره زما چې کوم دی نو خوږې برخې نصیب کا هغه خو چې دی نو چې د ولی په نوم باندې مثال په قول ستا د ولی په نوم کړی دی نو هغه خو بیا هغې بوځي نو هلته یې ذبح کړي نو په خپل یې هم خوري او بل یې هم ورکوي او د هغې نه دغې نه خو به بیا هغې فایده د سره نه اخیسته نه به یې پې سورلي کوله او نه به یې ترې غوښې خوړلې نه به یې ترې پی خوړل نو لاول خو دلته کې دا تطبیق صحیح نه دی ځکه نه خو مؤمنان بت پرست دي او نه پیر پرست دي او نه ولی پرست دي مؤمنان خدا پرست دي حق پرست وي اوس چې کوم دی یو سړی دی هغه د یو ولی د ایصال ثواب دپاره ګډ یا چیلې دا ذبح کی دا الله په نوم یې ذبح کی په خلکو یې وخوري یا وایي چې د هغه ځای په خلکو به یې خورمه نو بس بده خبره خو نه ده ته په ګاونډ کې د میلمه نه پټېږي او هغې په هغه ځای کې ته په میلمنو پسې په خلکو پسې وړي نو صاحبه ده چې کوم دی نو اوس ذبح یې که په خپل لاس یې ذبح کړه نو که د بت نوم یې پرې واغسته
نو بیا بالکل بیا په دې ولی نوم په دې ذبح کې واغستون بالکل حرام یار دا خو نشته کنه نو چې نشته دی دا قیاس مع الفارق دا ټول قیاسات تقریبا چې دی نو دغه قبیل ندي ښا دا چې دا اولیاء او د بوتانو په منځ کې دي دا کم قیاس راځي کوي الله فرمایي جل جلاله وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولُ وَفَاغ وَقِتْ چوئے شبیتا چراشه إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ آج نازل کړی دی آغا ست چې نازل کړی دی الله تعالی او ستراشه رسول صلی الله علیه وسلم مبارک تا او حکم د دې تا چې کوم د تحلیل دی هغه حلال وکړي چې کوم د حرمت دی هغه ته حرام قالوا حسبنا الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا چې بل دلیل ته نو ورکشنو دي سوی او کافران وای بس کافی دي زمونږ پاره چې مونږ په دې باندې خپل پلاران مونږ دي نو باری تعالی وسره محکم چې دین او لو کان اباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون الى دې کې وسوي او لو کان اباهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ویها اگر کده دې کافرانو نه پلاران دا په هدایت په دلم نه او نه په هدایت نو دلته کې په سنیانو پسې بل یو د ګوست روانه دا چلیږي سوې وې دې لکه د کافرو په شان وي کافرو به چې موږ په دې باندې پلاران مونډلي وګورو دې مو چې موږ پلارو د نیک په عقیده باندې بالکل موږ وایو خیره څنګه وایو د کافرو د پلارانو دغه د قران نه تاسو کا الله یو ولو کان اباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون المخکی داس وی دلته سوی اولو کان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون بالکل مونږ وایو که سړی دا پلار غلط دی پویږي منه او په هدایت هم نه دی نو بالکل به پسې نه زی دا چې سکه هغه بند کوي ولی دا بیا تقلید غیر شرعي راځي او موږ هو د تقلید شرعي خبره کوو کنه یار موږ الحمدلله زموږ پلاران نیکونه اسلاف امامان صاحبان مبارکان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمونږ آبا او اجداد مشران اسلاف چې دي هغه په هدلم او هغه په هدایت دا همغه وایي چې څوک د چا پلار نیکه اسلاف داغه چې مشران هغه اسلاف نه دي بیا هغه ته سلوف وایي سلوف دي سلوف هغه چې دی هغه نه پوهیږي نو چې نه پوهیږي په شي باندې او په هدایت هم نه دي نو به شک نه بځي په سیخا بیا د تمونګم وایو او کنه پلار او نیکه د خپ دین باندې روانو خپل عمل کو برابر ټیک ټیک نو بیا د سکارو کا چې ته بیا داغي اتباع وکا داغي پس روان شه هغه چې کوم دی امام صاحب کوم استدلالات کړی دي کوم مشاران واقع هغه کوم عمل عقیده را رسول دي دې پوری تعامل را روان ګره تعامل خدای په شریعت کې اولې شی دی کنه نو موږ دغه تعامل او دغه اتباع او دغه تقلید خبره کو چې کوم جایز دي ښا الله فرمایي جل جلاله نور د تنستو موږ زمواري نشو غستلې هغه چې دی هغه یو سړی ځان له جوړي او بیا په هغه تنسته باندې خلق تلی خو موږ په هغه تنستو باندې هغه سره ملګری نه یو غلطو تنستو سره الله فرمایي جل جلاله ها اولو کان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون اگر که دی چې کوم دی چې دی دا شوای چې موږ د پاره کافی دی هغه چې مونډلې دی موږ پاغي باندې پلاران خپل د دین او د شریعت لګره چې کوم داغي چلاو د جاهلیت هغه کارونه کوي الله وی ګور رد پیوکو اولو کان آباهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون یا ایها الذين امنوا اے ایمان خوندانو علیکم انفسکم پتا سبحانه لازم دی حفاظت نفسونو او قائم شه په صلاح د دې باندې نفسونو باندې پتا سبحانه لازم دی یعنی نفسونو ساسمان یعنی حفاظت د دې او د دې په صلاح باندې قیام لازم دی ولا لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ضرر نظر کی تاسو لا سوق چې گمراه شوی دي کله چې تاسو په هدایت باندې په خپل ښا داغي گمراهی تاسو لا غره درکې ضرر
اللہ فرمائی جل جلالہ الی اللہ مرجعکم، اللہ تعالیٰ تستاسو واپس کی دل دی، فینبئ جميعا ټول، فینبئکم بما کنتم تعملون، پس خبر بدر کی تاسو ته په اعمال استاسو باندې، پس په اعمال استاسو باندې. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان خوندانو، شهادت بینکم، شهادت په مابین استاسو کې کله چې اذا حضر احدهم الموت، کله چې حاضر شي او استاسو ته مرګ، اسباب د مرګ، حین الوصیت اثنان، په وخت د وصیت د دو کسانو، ذوا عدل منکم، چې خاوندان د عدل وي ستاسو نه، او آخران من غیرکم، یا دو کس نور علاوه ستاسو نه چې ستاسو په غیر ملت ستاسو وي. ان انتم ضربتم فی الارض، که تاسو سفر کوئ په ځمکه کې، فاصابتکم مصیبت الموت، مسرسیږي تاسو ته مصیبت د مرګ، تحبسونهما، تاسو بچ دی یعنی موقوف کوئ به تاسو دې دواړو لره، دا صفت د آخران دی، من بعد الصلاة، پس مانځنه، الصلاة کې لکلا مهدی دی مانځنه مازدیګر نه، فیقسمان بالله، پس قسم ورکه، فیقسمان بالله، پس دا چې وکي چې قسمونه به وکي دا دواړه په الله باندې، ان ارتبتم، که تاسو په دې شک کې چې دی ماته مونږ ته به چې دی صحیح خبره نه کړي، او یا به چې کوم دی نو په دې کې لالچ کړي، لا نشتری دی به وي چې لا نشتری به ثمنن، ناخلو مونږ په دې سره، په دې قسم بالله سره عوض دنیا، لو کان ذا قربا، اگر کدا خاوندان د قرابت وی د دوینا، ولا نکتم شهادت الله، او نه پټو موږ شهادت د الله تعالی هغه چې موږ ته حکم پدې شوی دی، ان اذن لمن الآثمین، بشکا موږ په دغه وخت کې خامخا سبا شو د ظالم د ګناګارانو نه به موږ وګرځو. دا واقعا چې کومونو دا اصل کې داسې مسله شی و چې یو دو کسان، بوزیل سهمی او دا چې کوم دی د عمر بن عاص دغه یعنی غلام، او یو چې کوم دی نو بودیل، حذیل یا بودیل، او بل چې دی نو بیا عدی بن بداو، پوشی یا چې کوم دی چاویلی عدی بن بدا او تمیم داریو، دی په سفر کې د مدینه منورې نه شام ته لاړ په تجارت سره، تجارت لپاره ووتل سفر باندې. بزرګه دا بوزیل چې کوم دی سهمی د وفات راغی، اده مسلمان، او عدی او دا تمیم چې کوم دی نو دی سو عملګری، دا دواړه چې دی نسواراو، نصرانیان. نو د بوزیل چې دی ولګېدو، د یو چټۍ ولیکل او په خپل سامان کې ښودلې چټۍ، او په هغې کې د دې ټول تفصیل ولیکه چې ما په دې هغه کې کډه کې دا دي دا ټول ولیکل، او د یو طرف ته په دې سامان کې کېښوده. په دې سامان کې چې کوم دی نو دغه وثیقه پرته وه، په دې کې یو جام وږی و، هغه تقریبا د 300 مسقالو و، او دې باندې د سرو زرو دغه چې کوم دی چړاو، د سرو زرو ګلکاري په شی و په دغه جام، او دې ته وویل چې دا به تاسو ویسئ او دا به زما وارثانو ته به دا وسپارئ. نو دې ته چې کله ورکړ، نو هغې ولګېدل، سامان یې ولټولو، نور هر څه برابر وو، چې کوم چټۍ پکې ومونتله نو هغه چټۍ راواغسته، نو چې وکتل نو یو پکې دغه جام پکې نه و، دا بیش قیمته، دا تیغې. نو چې کله دی دا پکې بیا ونمونتله، نو دی ورته وویلې چې دا راته وویل چې جام ترې څه شو، موږ خو نه یو خبر. نو دا خبره چې دی نو د بوزیل دی رشتہ دارانو رسول الله علیه السلام مبارک ته دا واقعا دغه کړل، او دې ته خبرې نبی علیہ السلام ته ورکړه په دې واقعا باندې داسې چل شي. دا عدی او تمیم داری چې دی نو دی
عادي او تمیمی داری دا راو غوښتل حاضر کړ د دې نه تاسو کو دی وی چې موږ ته پته نشته نو د آیت کریمه دغه شو بیا د چې دا مازیګر مال چې کوم دی نو بیا د څه وکړي چې تاسو دغه خو ثبوت دی کنه اوس دی له چې کوم دی نو څه وکړي قسمونه ولا ورکړي نو چې کله مازیګر چې کوم دی نو پس د مازیګر د مانځه نه حاضر کړ د منبر خوا کې قسمونه وکړو قسمونه ولا ورکړو نو هغه جام چې دی نو بیا په مکه معظمه کې یو سړي سره راووته او هغه دا خبر ورکړي دا هم ته دغه شانت کې په دې طریقه باندې ملو شوی دی نو دغه واقع یو د مازیګر د مونږ دی وجه دا کړی دی چې دی کې ملائکه حاضرې دوه قسمه ملائکه د شپې او د ورځې غمازیر یو بل دا دغه خلکو به ډیر زیات هرس داو چې مازیګر باندې ته ډیر طریقې دغه سر راجمه کېدل حالانکه اوس دلته کې سیستم سو بدل غونډه کېدی مازیګر باندې کې اکثر څوک نه دي سی بس خلک چې په کارونو باندې دا د دې دغه چې رغبت چې ډیر راغلي دا په دې وجه راغلي چې خلک ته حاضری وکړي نو دې چې کوم دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته دغه وکړو دا هغه او ته خبره او ته په دې باندې بیا ورکو نو دې چې کوم دی نو عمر بن عاص رضی الله عنه او مطلب بن ابي وداعه دا دوه راوختلو دی له قسم نو او دا خبره وکړه چې مونږ چې دی مونږ ډیر حقدار یو شهادت د دوینه او مونږ په دې کې تجاوز نکو نو هغه جام چې دی نو هغه دواړو کسانو ته واپس کو هغه خپل مالکانو ته او دوی چې کوم دی نو مثلا یا لکه بالفرض هغه غست دی په دوی باندې قیمت مقرر کو هغه جام ورکو او یا یو روایت کې دا دي چې جامې اغیله ورکو په دې خبره پوه شو او د قیمت هغه تاوان خو پاغي باندې خود راغی چې کله خیانت کړو نو الله فرمایي جل جلاله بیا وای ارشاد فرمایي یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت دایت کریمه دغه بارکی دی فإن عسر على انهما استحقا اسما او کچرته خبردار کیشو پس د قسم نه وګورخه پس د قسم نه پدې چې الا انهما استحقا اسما دا چې دی مستحق ګرځیدلی د ګناه دی دا خیانت کړي او دروغ قسمونه کړي په دې شهادت کې دروغ قسمونه کړي نو بیا به د شکاو فاخران یقومان مقامهما دو نور کسان چې دا به قائم کی په زید دوی باندې او بلدا د چانه من الذين استحق عليهم الاوليان دا هغه چانه چې حق مستحق شوی دی په دوی باندې یعنی استحق عليهم دا وصیت چې کوم دی د وصیت په وجه باندې مستحق ګرځي چې دا وارث دي کنه وارثان دي اړم بنو هغه میت وارثان دي اقربا چې کوم هغه اړم بني دعا نو دی بسوږي فیقسمان بالله دی بقسم کی چې او دی بدسوي چې لشهادتنا احق من شهادتهما خامخا شهادت زمونږ دا ډیر زیات یعنی رښتینی دی مونږ دا قسم چې کوو دا ډیر احق دی اصدق دی شهادت دغه دوارو نه دی شوی وما اعتدینا او مونږ تجاوز نکو پدې کې په تجاوز نکو د حق نه په قسم دی ان اذا لمن الظالمین چې دا چې موکو خامخا شو مونږ د ظالمانو نه چې دا چې وکړلو بس هغه ته جام چې کوم دینو تا حواله کړ په دې خبره پوه شو الله فرمایي جل جلاله ذالک ادنا ان یاتو بالشهادت دا حکم مذکور چې دی چې دا رد یمین په وارثانو باندې دا وارثان بیا قسم وکړي کنه چې اوس کې دي شي چې غیاسي دا کلی کلی دا سراغلی لیکن نه قسم وکړو نغه معاملې بچ دینو دا برابر شي ځکه الله وی ذالک ادنا ان یاتو بالشهادت
دا حکم مذکورو چې دا رد د یمین دی د قسم دی په وارثانو باندې دا ډیر اقرب دی دیتا ان یاتو بالشهاده چې راتلو کې دی گواهانو یا د وصیت او سیاه په شهادت سره علی وجهها یعنی چې څنګه حقیقت ته پاغه طریقه پر راتلو کې ښا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانهم یا دا ډیر نږدې دي ته چې دی یریږي د دینه چې واپس پکړي شي قسم پس ته قسمونه د دوینا دا وارثان د دینه یریږي حق قسم بزګه کوي چې سن دوی ته ولا قسم چې دی واپس په دوی باندې نکړي شي د دې وجه غلط قسم با ګوي کې نکړي واتقوا الله قسم به په دې طریقې سره راشي او د دې غیره په داسې وي چې زمون د قسم د پاسه باندې را باندې دا قسم چې دی رد کړی شي واتقوا الله واسمعوا او ويرګد الله تعالی نه په تر د خیانت سره او د دروغ نه واسمعوا واوري چې کوم تاسو ته حکم کولی شي په سما د قبول سره والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالی هدایت کی قوم فاسق تھا یوم یجمع الله الرسل فاورز باندې با فاورز باندې بچ دې جمع بکی الله تعالی رسولان لرا چې ورځ د قیامت ته فيقول ماذا اجبتم نو بو الله تعالی دې توبېخا د وجه د قوم د دې ته ماذا اجبتم دې قوم ته به ولوي چې څه جواب ورکړو یعنی مل الذي خا ماذا الذي اجبتم څه شي تاسو چې کوم دې جواب ورکړو چې کله تاسو توحید تر وبللې دي انبیاء قالوا بوذي لا علم لنا انك انت علام الغيوب نو بوذي چې مونږ ته علم نشته دی بهشکه ته چې دی علام الغیوب هغه چې غایب دي د بندګانو نه نو رب لا یزال ته عالمي خبرداري ګورې دا یاد ساته دا علم غیب چې کوم دی کنه الله تعالی هو موږ وایو چې الله عالم الغیب دی عالم الغیب وشه دا راته وایي چې دا الله تعالی نو څه شي پناه نه دی کنه کوم شي چې پناه نه دی چانه ناغي ته غیب ویل شي نو دا الله تعالی په علم باندې د غیب اطلاق چې کوم دی نو دا په دې اعتبار سره دی چې د بندګانو نه غیب دی او الله تخکار دی او د بندګانو باندې د غیب اطلاق چې کوم دی نو دا په دی وجه باندې دی چې کوم شي د نور بندګانو نه پناه دی نو دی ته الله پاک ظاهر کړی دی پوه شکه ها او تاسو ګورئ په دغه معنا باندې چې اوس د الله رب العزت شي پناشتا نو بیا ته د عالم الغیب څنګه وي او اطلاق په قران کې راغلي دي نو د دې وجه نه دی چې بندګانو نه کوم سپنا دي غیب دي نه الله تخکار دي نو الله پاغه غیب باندې چې د انسانانو نه کوم پنا دي هغه باندې علم لرونکي الله فرمایي جل جلاله واتقوا الله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب وإذ قال یاد کا هغه وخت لرا چې ویلی عیسی علیه السلام چې ویلی والله تعالی یا عیسی علیه السلام یا عیسی زوی د مریم علیه السلام اذکر نعمتي علیک یاد کا زما خصوصی نعمت چې کړې مې پتا باندې وعلى والدتک او په مور مبارک استا په شکر سره اذ ایتک بروح القدس هغه وخت چې تایید کړو ایتو کا یعنی قوی کړو ما تعالی را بروح القدس په جبرئیل علیہ السلام سره فتكلم الناس في المهد وكهلا چې تاسو کې په حال کون ستا کې چې خبرې کې د خلکو سره په دې پاغه عمر کې چې پزانګو کې وي یعنی اور کوټیوالی په عمر کې وکهلا او بلدار کهولت په زمانه کې د کهولت په زمانه کې دغه چې دا د ډیر شو درې ډیر شو پورې کالونه دا د کهولت زمانه ده نو دغه نه مخ کې د اسمان ته د پورته کېدو نه مخ کې تا چې کم دیم د خلکو سرسبه کول خبره باندې کولې الله فرمایي وایذ علمتک الکتاب او
یاد کا وخت چې خودل او ماتا ته کتاب والحکمت او حکمت والتورات او تورات شریف والانجیل انجیل واستخلق من الطير كهيئه الطير او یاد کا وخت چې ته جوړی د خټینا اوه پشانت د شکل د مارغ د خاپیرک ماته واست مخ کې ویلو په اذنی په اذن زما سرا په اراده زما سرا فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني پس پوکوهی پدې کې پس کیږي دا مارغ باذنی په اراده زما سرا وتبرئ الاكمه والابرص او جوړی ته سوک اکمه مادرزاد من والابرصا او برگی مرض والا چې دا لا علاج امراض دی باذن په اذن زما سرا ويستخرج الموتى او پاغه وخت چې خارجي مړو لرا د قبرونو نه ژوندۍ باذن په اذن زما سرا عیسی علیه السلام دا ټول کارونه دا معجزات دي کنه عیسی علیه السلام معجزات دي او دا چې کوم دی نسبت عیسی علیہ السلام ته کیږي باذن وسره دی نو معلومه دا چې عیسی علیہ السلام خدای نه دی چې ګنې دی پای کې مستقل دی بلکې دا الله رب العزت په دغه باندې په اذن او په اراده باندې چې دی نو دی داسې کوي نو تصرفات کوي تصرف له چا ور کړی الله ور کړی دی ښا لکه چې د پیغمبر معجزه دا د الله قدرت دی ښا د ولی کرامت دا وخت زمانه د پیغمبر معجزه وی او معجزه چې کوم دی نو دا قدرت د باری تعالی وی الله فرمایي جل جلاله واذ كففت بني اسرائيل عنك یاد کا وخت چې بن کړیو ما بني اسرائيل راستانه محبوبا چې کله دې قصد قتل کړو اس جئتهم بالبينات او هتاراتل کړو دوی ته واضح دلایل او معجزات باندې فقال الذين كفروا فسويلوا خلقوا چې کفر کړي دوی دا ان هاذا الا سحر مبين دي دا مگر سحر ظاهر دي دا سحر چې دا مبني للفاعل کیا په یو قرت کې ساحر مراغله دي او دا ساحر ظاهر دي یا د چې پیراتل کړي دي نو دا سره وي سحر نه ظاهر دي واذا وحيت الى الحواريين او یاد کا وخت چې وਹੀ کړي وما ما الى الحواريين حواريين تا یعنی امر میں کړي ورته په جبل د باندې د خبري ان امنو بي او برسولي دا چې ایمان وروړي په ما باندې او پر رسول زما باندې عيسى عليه السلام مبارک سره قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون ویلودي چې ایمان وروړي موږ په دې سره او موږ واشهد باننا مسلمون گواهشا چې بشک موږ مسلمانان یو منقاد یو الله تعالی اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم او یاد کا وخت چې ویلو حواریین یا عیسی علیہ السلام اے عیسی زوی د مریم علیہ السلام هل یستطيع ربک عیستا رب طاقت لري د خبري ان ينزل علينا مائده من السماء دا چې نازل کی بم باندې دسترخوان د اسمان نا قال واتقوا الله فمن عیسی علیہ السلام د الله نو ویریږي پدې طلب د دسترخوان کې دین په ویریږي د الله نه ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان دي قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا نو بیچ اراده کومګه په سوال باندې دا د دې وجه نه کو چې مونږه خوراک کو د دې مایدین دسترخوان نه او مطمئن شي زړونه زمونږه پس زیادت یقین سره چې پسترګي او وینخه او وي خرو او مطلب دا چې علم اليقين عين اليقين او حق اليقين بزمون راشي شو يخل حق اليقين شكل الله فرمای جل جلاله ونعلم ان قد صدقتنا او په دې خبره موږ پوه شو ان زیات شي علم زموږ په دې باندې چې په تحقیق سره تا موږ ته رښتیا ویل دي رښتیا په دې دعوه کې چې ته نبی د خدای جل جلاله وتكون عليها من الشاهدين او شیت په دې باندې د گواہی کوونکو نا قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك
او فرمایل عیسی زوی د مریم علیه السلام چې اے پروردگار اے رب زمونږ نازل کې په مونږ باندې مائده دسترخوان د اسمان نه تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا چې شي زموږ لپاره اختر دا ورځ د نزول چې کوم دا چې کوم کې په کوم ورځ کې دا نعمت حاصل شي مونږ ته موږ بداون اختر بشي زموږ د لومبلو خلکو لپاره د رستنو لپاره وآیه منک او نخبش ستا د طرفنا په قدرت ستا په نبوت د عیسی علیه السلام سره ورزقنا وانت خیر الرازقین تمون ترا کدا دا رزق یعنی مون تراکا دیر دا مائدہ وانت خیر الرازقین او ته غره د رزق ورکوونکو نه و دې کې تاسو ګورئ کنه انعام کله چې کوم ورځ چې د نزول د نعمت وي نو قران کې دا خبره ذکر شوه د دوی چې را مونږ به د غرض د اختر ورځ دیونی دا به زموږ د پاره اختر شي نو معلومیږي دا چې کوم په کوم ورځ کې الله پاک جل حکم انعام چاله ورکی نو دغه د اختر ورځ د خوشاله ورځ عید خوشاله ته مو د اختر ورځ دلته کې عیسی علیه السلام ته دغه خبره وکړه نو په دا نبی کریم علیه السلام چې دی او د انبیاء کرام مبارکان دا چې دینو دا خو نعمت عظما بیا محبوب کریم علیہ السلام سره نعمت عظما دی دا کوم خلق شي د عید میلاد النبی په نوم باندې د غورس چې کوم دینو دا المانزی د غورس چې کوم دی مناوي د اختر د عید نو بالکل ځکه چې یو عام نعمت چې کوم دی چې هغه د خوراک په صورت کې دی هغه په قران نه دا ثابت دي چې دا خبره کوي چې موږ به ورځ د اختر ونیسو نو په دغه ورځ کې بیا خوشحالي او دغه ورځ د اختر ورځ نیول بالکل دا ټیک دي کته وای چې اختر خو صرف دو دي نو موږ وایو چې دغه دوه غټ اختر ورکوټ اختر عید الفطر عید الاضحى دا خو دي کنه اوس مثال په تور باندې دغه تا عید ویل اطلاق د عید په دی باندې بالکل ټیک دی او دا خو یاد ساته لکه دا د عاشقانو دغه ترا راوړې تاسو ګورئ د جمعې دا ورځ د مسلمانانو د مؤمنانو سره اختر دی او دغه د علت امرول ټر دا ولې د اختر ورځ ده او مونږه باقاعده د اختر په غبان د منزو یعنی مونږه د اختر په جوړ باندې مناوو جامع پاک واچو خ ټیک ټاک اور یو شی بس منظم پکې وکړو کنه هو الله پاک جل جلاله چې دینو هغه موږ د پاره د اختر ورځ ګرځولې ده خود بیم پکې وایو منظم پکې کو خو یاره دغه دې کې د الله حکم راغلی دی دې سر چې داسې وکي نبی علیہ السلام مبارک فرمانی علی شان راغلی اوس ادم علیہ السلام چې دی په دغه ورځ کې د جمعې په ورځ باندې دی وفات شوی د دنیا نه متلی دی قیامت هم د جمعې په ورځ خو مونږ چې دی چې هغه په کوم ورځ باندې جمعې ورځ باندې پیدا کېدو خبره ده نو هغه موږ لپاره د اختر ورځ ده حدیث کې راغلی باقاعده چې الجمعه عيدا للمؤمنين جمعه چې دا د مؤمنانو سره اختر دی اخبا کېده دارنګي چې د مؤمنانو اختر شو بزرګه نو اس کو سړی دا اعتراض کوي چې هغه په دې ربيع الاول شریف په دې بار کې نبی صاحب وفات شوی دی یا موږ وایو بس وفات شوی دی کنه موږ چې دی د وفات په معاملې کې بدري ورځ باندې ګورې موږ مامور یو عام خلک او صحابه کرام هغه هم کړی دی کنه نو په دغه باندې ممانعت زموږ په شریعت کې شته دي چې تاسو به بار شدینو بحیاتی قضایه باندې بچدینو بار د سندرا غونډيږي مړی باندې چې دعاګانې وته بس کوي شابه راشي مونږ دا مو یو خلکو ته چې د اختر پورز باندې بچ کوم دی نو دا په دې نیت په دې بدغه نه ورځي چې کړه شته د اختر دعا د تکوما مړی باندې ور یادوي خلکو ته دا د خوشاله ورځ ده ټیک ده کنه مکروه زمو کتابونه لیکلي دارنګ بار زکو
چې خوشحالي مناولو باندې په هیڅ وخت کې دغه نشته دی، پابندي نشته. که په دغه ورځ مناوې نو دغه دی کې قرآن عظیم الشان کې دا راځي چې موږ به دا څه وکړو. دا ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. نو دې کې اوس تفسیر جلالین وګوره، تكون لنا عيدا یعنی یوم نزولها، دا شیبه دا یوم نزولها دا درز د نزول به چې کوم دی دا به زمونږ د پاره څه شي، دا به اختر شي. نو د حضور صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلل چې دی نو دا څه دی، دنیا ته دا راتللو دا ورځ چې دی دا مونږ د اختر ورځ نیسو. اوس په دې باندې په مقابل کې هیڅ دلیل نشته چې تاسو به نه نیسئ. او اذا ثبت شیء کله چې شی ثابت شو او اذا لم يتحقق نفي الاشياء فقط ثبتها، نشو وایي چې کله یو شی نفي ثابت نه شو شرع قاید لیکي دا بیا ثابت شو. چې کله ته اختر ځینې شي لوی نعمت عظما دی کنه، حکم هم پر راغلی دی چې واما بنعمت ربك فحدث، دا راغلی دی په خاص ورځ کې چې د ممانعت نشته. بیا د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک هغه مخ مبارک ته قتل دا د اختر رضی ګورې خې چې په کوم ورځ کې داغه مخ عیان شوی دی دنیا ته، هغه د اختر ورځ شو کنه شوله. تاسو ته ویم ګوره طحطاوی نومي کتاب راواله په باب د جمعې کې وګوره، ایک یو سالک وی عید وعید وعید صرنا مجتمعة يوم العيد وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة. حبیب علیہ السلام مخ مبارک او بل چې کوم دی ورځ د اختر او د جمعې ورځ، درې اختر په یو ورځ کې جمع شوي دي. فرمایي ها درې ورځې درې اختر. او دا راته وایي چې دا اختر چې کوم دی نو بعضې خلکو دوکه کولو دپاره لکه دا خو دوه اخترې دي او دا درېیم اختر پکې چار اوسي. مونږ وایو د جمعې سره څه کې ستا دپاره د جمعې دا ورځ د اختر ورځ نه ده، ته مؤمن مسلمان نه یې څه د جمعې ورځ راله. اوس راشي اختر څو شوې، الله اکبر، په میاشت کې څلور اخترې خو منې که نه، څلور جمعې څلور اخترې شو چې مؤمن یې نو څلور جمعې منې که نه، څلور اخترې شو په میاشت کې. چې کله په هره میاشت کې څلور حساب که خیر دی نو 48 اخترې 12 4 48 نو 48 اخترې شوې جمعې شوې. او جمعه د مؤمن دپاره اختر د موږ اعتراف کو چې دی نو 48 شولې. دو سره خیر دی د دې د ملګري کې چې لوی اختر او ورکوټ اختر نو څو شوې 50 اخترې شوې بزرګان. او بل د عاشقانو اختر چې څنګه ما تاسو وی د هغې د عاشقانو درې اختر یو ځای شوي دي په یو ورځ کې، د کال غم وړلی په یو ورځ کې درې اختر. یو دغه د حبیب علیه السلام مخ مبارک چې خلکو لیدو، جمعې ورځ او د اختر ورځ. نو دا درې واړه چې جمع شولې درې اخترې په یو ورځ کې جمع شوي دي. ولې د جمعې ورځ هم اختر د اختر ورځ هم اختر. او د محبوب علیه السلام مخ مبارک ته قتل چې دي دا اختر د عاشقانو. او ګوره یاد ساتئ نور اختر به په خپل ځای باندې خو دې اختر کې ډېر لوی کمال دی، دې ځان سره څه ناشنا غروړي. د دې په وجه مونږ د قرآن هم میلاو دی، د دغې نبي کریم د دغې هستۍ په وجه باندې. او تاسو به وګورئ که نه زمونږ د پښتنو هم بله اختر دي، خو زمونږ د خلکو نه بیا پښتو هم ترې روکه شي او د مولیانو هم پکې دي او د عاشقانو هم دي، خو بیا یېرې شي ترې ناست په داسې وخت کې. راشئ زه تاسو ته د پښتنو اختر هم درته پکې ښیم. دا دوه خو د پښتنو دي هم که نه، ولې تا پسې د جومات کې پښتانه ولاړ یو که نه، دا څوک ولاړ په دې امامانو پسې په دې جمع کې. د جمعې دا هم د دې اختر دي، د علماو اختر هم دي، د زبرګانو اختر هم دي. د هغې نه علاوه زما صاحبانو د پښتنو په اخترو کې یو دام ده که نه، جواب به تاسو راکوئ لکه وایي روغ صورت اختر دی دا چا ویلی دي؟
مشران ویلي پښتنو مشر روغ صورت اختر دی او بل دا چالکه دشمن نه لیدله اختر دا چا ویلي هم دې پښتنو ویلي دي کنه او دا راته ووایي دا چا ویلي دي په ایمان یې ووایي د روژې هر ماښام که نه دی داسې اختر دی چې ځان ته سوی او خوراکونو مخې ته پراته یو بس دی اوس اختر ته په انتظار دی ملا صاحب وایي الله اکبر نو به دی دلته کې کله کله پکې جواب د اذان هم ورنه کې شروع کې واچي دعا هم قبلېږي په دغه وخت کې ښه چې د اختر ته انتظار کوي نو بزرګ دغه سوی پښتانه مشران سوی د روژې هر ماښام اختر دی نو په روژه کې څو ماښامې راځي په ایمان یې ووایي یو کم دېرش کله دېرش یو کم دېرش کله دېرش نو زاړو یو کم دېرش کې خیر دی نو څو اخترې جوړې شوې نو دا تقریبا چې وشمارې دا څونه جوړ شوې یو کم اتیا او بل حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه سوی وایي هغه ډېره ښکلې شعر یې ویلی دی که نه هغه داسې وایي وایي زه محشر ته خوشحالېږم چې محبوب پکې لیدی شي دا محشر اختر زما دی رښتیا خبره ده چې ګوره یوازې په دنیا کې اختر نه دی د محبوب علیه السلام لیدل ته په محشر کې مختر دی څه دی هلته هم دا اختر هلکه دا خبرې خو څه ډېره لرې دی اخترو دی دغه ته ورسېده مونږ او تاسو خو دې دوه اخترو اریان کړي یا خدای پاک خو دې د دې خلکو نه دا وار پار دی وړو خطا کړي دي ته جامې هم غواړي ښځې هم ته جامې غواړي کور کې ماشومان هم ته جامې غواړي دغه غواړي دغه غواړي نو بس دی وایي چې هلکه نورې بس نشته دقه دي نو خیال یې نه دی کړی په دې خبره پوه شوې که پوه نه شوې ښه او بله دا ده که نه هلکه وایي تاسو چې کله په دې کې خوشحالي کوئ نو نبي اسلام پکې وفات نو تاسو جاړې ولې نه نو موږ وایو که دا خوشحالۍ نه دله ژړا راغله نو بیا خو ډېره ښه ده مونږ پې ووایو او که نه داسې ژړا وی په ځان هسې په مخ را باندې کوي او په سر وباسې نو دا بیا شیطان کړې ده نو مونږ دغلته دې ته تیار نه یو پوه شو که نه الله پاک جو فرمایي ربنا اے رب زمونږه انزل علینا نازل کې په مونږ باندې مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك اوس دا دې ګوره وانت خیر الرازقین ته وایي چې لکه دا خو د هغې دپاره د چا د عیسی علیه السلام د امت دپاره هغې چې مونږ به د اختر ونیسو تاسو پکې سویمه ده نو مونږ وایو دا قانون یاد ساتئ چې زموږ په قرآن کې په دغه کې کوم حکم راغلی وي او په هغې باندې چې کوم دی نو رد زموږ شریعت نه کړي نو بیا څه دی بیا هغه زموږ دپاره معین دغه ښه هغه د نعمت د نزول ورځ چې کوم دی نو د اختر ورځ نیول دي نو مونږ ته پکې منع نه ده راغلی چې تاسو یې ونیسئ نو خوشحالي هر وخت کولی شي الله دې مونږ تاسو د دین په خوشحالو باندې په دنیا او په آخرت دواړو باندې خوشحاله کړي الله فرمایي جل جلاله قال الله یا انی منزلها او فرمایل الله تعالی دې حال کې چې قبلون کې د دعا د دیو انی منزلها بشک از نازلون کې مدینه علیکم تاسو باندې فمن یکفر بعد منکم فساچا چې کفر کو پس د نزول د دینا او کچا غره د نبی علیہ السلام دراتون رستو په کفر وکي صفته به بد لګیدو او د نبی علیہ السلام هته توحید وکړو غره هغه مسلمان نه پاتې کیږي دا بیا څه ها فمن یکفر بعد منکم فساغسو کو چې کفر کی پس نزول د دین استاسنا فینی واجبو عذابا لا واجبو احد من العالمین شک زو یعنی عذاب ورکو مدتا داسی عذاب چې لا واجبو احد من العالمین چې عذاب منی ورکړي چاته عالمیننا یا عیسی قال اذ قال الله فاو فرمایلی دی خداوت دی ته ویل شو چې دی کې بتا سو هغه نه کوي ښا هغه چې به دسترخوان راغی نو ذخیره کوي بینانو دی پکې ذخیرندوزی شروع کړه او د ذخیرندوزه دغه ورته دا میلاو شو چې دی مخونه چې کوم دي شادوغانو د خنزیرانو ګرځي وایز قال الله یا عیسی او یاد کا وخت چې فرمایلی والله تعالی چې عیسی علیه السلام یا عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم علیہ السلام
انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين اي تا خلق تو ویلو چونی سے ما زما مور زما معبودین من دون الله الا ود الله تعالی نے قال او فرمائے عیسی علیہ السلام او حال بدای چې معبودی مبارک به دې مبارک بدا سے خوزیږي خاط د یری د الله سبحانك پاکی د تعالی ر پروردگار ما یکون لی ان اقول ما ليس لي بحق پاکی د تعالی ر پروردگار نه دی مناسب زما د پاره دا چې وې مزه هغه چې نشته ماته په هغه باندې حق ته وینا ان كنت قلته کچته مزه فقد علمت پس پتاګی سره ته عالم پاغه باندې تارو ما فی نفسی عالم ته پاغه سم باندې چې په نفس ما کې دی ولا اعلم ما فی نفسک او په نه مزه پاغه سم چې په نفس تا کې دی انک انت علام الغیوب بشکت تو عالم په غیوب باندې او عالم په شهادت عالم الغیب و شهادت دی ما قلت لهم الا ما امرتني نو اي مزه مگر هغه چې تا ما ته حکم کړی دی ان عبد الله دسو هغه د شان عبد الله ربي وربكم دا چې عبادت وکړه د الله اسی الله چې رب زما دی او رب تاسو دی وکنت عليهم شهيدا یو مزه په دې باندې گواه ما دمت فيهم ترکل وخت پورې چې په دې کې وما فلما توفيتني هر کله چې تاسو وفات کړم او یعنی مطلب دا د قبضتني تاسو قبض کړم اسمان ته یو خجولم كنت انت الرقيب عليهم وی تو نگہبان په دی باندې حفاظت کوم کې د اعمال د دی وان تعالی کل شیء شهید او ته په هر یو شی باندې د قول د دی د قول زما او د قول د دی په زمانه چې دی ته گواهی خبرداري ان تعذبهم فانهم عبادك کتا عذاب ور کې دی تا نو ته بس بشک دی بندگان استادی بس تمالک کې جسم تصرف پکې کې و ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم او کته بخنه کې دی تا چا چې ایمان ورولې دی پس بشک ته غالب په امر خپل کې حکیم حکمت والے قال الله فرمایا الله تعالی او فرمایا الله رب العزت پر ورځ د قیامت هاذا یوم ينفع الصادقین دا ورځ د چې نفور کی صادقین ته په دنیا کې چې عیسی علیہ السلام د صدق د دوی ته نفور کوي لهم جنات تجری من تحت الانهار د دې لپاره جنتونه دي چې بهيږي بلاندې د ورو د بنگلو دي انهار ولی خالدین فیها مدام شبي دي په دې کې همیشه رضی الله عنهم ورضوا عنه راضی دي دوی د الله رب العزت نو راضی دي الله تعالی د دوی نه په طاعت سره او راضی دي دوی د الله تعالی نه په ثواب سره ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لو یدا خا لله ملک السماوات والارض خاص د الله تعالی د پاره دی بادشاہی د اسمانونو او بادشاہی د زمکو خزانه د باران د نبات د رزق وغیرہ او هغه چې پدې کې کم دی او هو علی کل شیء قدیر او الله تعالی په هر ممکن چیز باندې قدرت لرونکی دی دام د ممکنات نه دي چې هغه مثلا بادشاہی او خزانو چې کم دی نو مثلا او بادشاہی د اسمانونو د زمکو دام د الله رب العزت ټول دی او الله ته منقاد دي الله ته تابعدار دي الله پاک له زموږ استاد کمزوري حال رحم کی درود شریف ول الله صلی الله علیه وسلم